نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک زمونږ او ستاسو د هدایت دپاره او موږ او تاسو ته د لارې د ښودو دپاره دنیا ته آخري نبي الله پاک را لېږلی چې دی آخري نبي دی ده ته چې الله کوم کتاب ورکړی دی قرآن مجید دا آخري کتاب دی او د ده امت چې دی دا په امتونو کې آخري امت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې تاسو آخري امت یې، یعنی زما امت آخري امت دی او السابقون د ټولو امتونو نه لومبنی امت هم تاسو یې. د دې مطلب محدثینو دا فرمایلی دی چې د دنیا د ژوند په لحاظ باندې زموږ او ستاسو دا امت دا د ټولو نه اخره کې راغلی او د قیامت په ورځ باندې او په آخرت کې به د ټولو نه لومبی دا امت جنت ته ځي د ټولو امتونو نه مخکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغې پورې یو قسم جنت ته نشي ننوتی چې څو پورې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا نی ننوتی، دی به د ټولو نه مخکې ننوځي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د دې امت یو فرد دی. ځکه نبی علیه السلام دا فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ باندې نبیان به راځي په ترتیب باندې. یو نبی به راشي هغه سره به یو کس یو امتی به ورسره ایمان به پرې دی وراوړي. یو نبی به راشي هغه سره به د امت نه نور څوک نه، صرف خپله بیبي او خپل اولاد به ورسره. بل نبی به راشي هغه سره به چند کسانی داسې به رواني تر دې چې یو سواد اعظم، یعنی دومره یو لوی لښکر به چې دا ټوله ځمکه به یې توره کړي پټه به دا به راشي او دا به زما امتي. ځکه نبی علیه السلام په همدغه حدیث کې دا فرمایل چې زه به د قیامت په ورځ باندې په تاسو فخر کوم، زه به خوشحاله یم په دې باندې. نورو نبیانو ته به زموږ او ستاسو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وګوره د خپلو ستاسو امتونو ته وګوره او زما دې امت ته دا موږ او تاسو به انشاءالله د فخر باعث یو د نبي علیه السلام